خو زندګۍ کې څه تبدیلي را اوس روژه موږ ته څنګه پکار چې تیر کړو هغې دپاره چې دی حکمت عملي څه ده او د خلکو چیلنجونه څه دا کلاس کې نوره مخکې خلکو نه مختلف انټرویوګانې واخیستې شوې نو خلکو وي چې زموږ روژه کې چې دی دا مسایل وي یو دا چې زموږ د خوب ترتیب ګډوډ شي دویم دا چیلنج وي چې دا روژه کې نه عام زندګۍ کې موږ ورزش نه کوو روژه کې به کوم ځای ورزش وکړو دریم دا چې روژه میاشتې کې اکثر په ګرمۍ کې راځي اوس موسم ښه شو خو کله د ګرمۍ د وجې نه تنده زیاته وي نو هغه څنګه کنټرول کړو څلورم دا مسله چې دا روحاني چې کوم مزاج په روژه کې جوړ شوی روژې نه پس هغه تسلسل مات شي یو مسله دا چې ماسپښین نه پس چې دی د توانایي چې کوم قوت دی دا کمزوری شي او تراویح کې سستي راشي یو چیلنج دا چې تهجد روزانه به څنګه کوو یو چیلنج دا دی چې د فضولیاتو نه لغویاتو نه لایاني شیزونو څنګه به ځان بچ کوو یو چیلنج دا چې د خپل معاش کاروبار عباداتو کې توازن څنګه جوړ کړو چې اگر رانیسي نو دا رانوځي اگر رانیسي نو دا پاتې کېږي یو دا چې کله روژه میاشت راشي نو صحتمند خوراک خو ګډوډ شي خلک پکوړې جوړوي خلک سموسې جوړوي خلک چتیانې جوړوي دا خو ډېر ګران کار دی یو چیلنج دا چې د قرآن مجید الفاظ هم وایو او د قرآن مجید مقصد باندې نه پوهېږو یو چیلنج دا چې تراویح کې دماغ تازه تازه نه به ډیلې ډیلې سستی سستی خوب خوب راځي مو ځان خلاص شي یو چیلنج دا چې اخیری د لس ورځو اعتکاف څه ترتیب وکړو یو چیلنج دا چې روژه کې موږ کم عادتونه اختیار کړي وي د تلاوت هغه جمعه سره وابستګۍ هغه د صف اول باندې کېناستو ته خو چې روژه څنګه تېر شي بس زموږ عادتونه بدل شي یو چیلنج دا دی چې د روژې مقصد موږ څنګه خپله پوه شو او خپل بچو باندې پوه یو چیلنج دا چې اختر تیاري څنګه پکار ده دا ټول چیلنجونو حل د پاره دا فریم ورک ته په دې باندې کار وکړو ان شاء الله کوم فریم ورک ته دا تاسو سره موجود دی جی ہے الحمدلله د دې طریقه دا پکار ده چې کله دی روزه کې به ان شاء الله روزه به ترتیب وکړو چې ټول وخت کې به موږ په ذات باندې کار کوو په ذات باندې فإنهم دغا أسلوب دير إسلام قووا أنفسكم ابتداء بسيش نكو ذات بيازمين دا ذات چکم دے دا مجموعة دری شیزونو دا مونگ انسانانو دا جسم نجوریو اس وقت کم دے کنی حجت اللہ البالغہ کی شاہ اللہ محدث دلی رحمت اللہ علیہ درو اصفار اندر خط تحقیقی بیس کرے دے چکم مشران استاذان دی تاسو موقع ملاو شنو تاسو مکتوبات امام ربانی شیخ شو اور حجت اللہ البالغہ کی درو اصفار چکم اگر دے اگر دے اہم دے خاص تو مانے روجی دا پارا گو چی دے دیر تحقیقی کلام کرے دے خام خواہ ہو رہے ذات چکم دے اگر دری چیزن نم دے نمبر پہلے چکم دے دا انسان دا پارا توانائی ضرورت تھی جسم دے کنا جسم سواری توانائی کواری نو توانائی با سشی ناسی دے گی دری چیزن سشی نا دیر پہلا دے خوب دویم دے خوراک اور دریم دے ورزش سونا سنو ندی دری سونا سنو ندی دری خوب خوراک اور ورزش خوب خوراک اور ورزش وہ کل وقت راشو خوراک تھا اور خوراک کی عام طور باندې روزی کی بے اعتدالی ہوئی سیشی اصل میں زندگی کے بے اعتدالی شتا اور روزے کو میاشتے کہ خاص طور پر جماعتی پر ٹیم کے خلق سے کئی بے اعتدالی کئی اطباء دا خبر علی کی چیرو جماعتی پر وقت کی میدہ خالی بھی پورا 10 گھنٹے 2 گھنٹے 10 گھنٹے 16 گھنٹے چکم زینوں کی سونا دا روزی دورانی بھی پدی دورانی کی میدہ بالکل خالی پدی دورانی کی چکن میدے بانے دا خوراک لوگ واجب لشی نو دا مخت پر عباداتو کی اور پتوانائی کی دل خط خلل اچھی
ساتي تاسو کې څونه خلک دي چې ساړه کې گاډي چلی دا سوچت گاډي چلولي موټر سایکل چلولي نو خلک سوچ دا انجن کله راکې نو دی ریس ور کوچ داسي لګ ګرم شي خلک وایي که ها تاسو چې کله چلای باندې گاډي کې سوي دا ایسي نو د بند کې چې د گاډي طاقت څه شي برابر شي نو چې څنګه هغه ماشینګري تقاضا غواړي دا مېده هم یو ماشینګري ده دا هم سره نو د دې هغه دای چې څنګه روژه ماتې وشي نو ساده اوبه یا د کولډ ډرنکس چې څومره دي دا بوتلې چې څونه دي دا جوسونه چې څونه دي دا کیمیکل هغه قدرتي نه دا کیمیکل هغه چې څونه دي نو دا ټول شیزونه داسې دي چې دا د معدې لپاره زهر دي خو خولې لپاره خوند کوي موږ د خوندور خلک یو که نه خوند اخلو څه اخلو خوند اخلو نو زندگی کو ټول خوند کې نه تیرول پکار کم از کم دا روزه خو څه کې تیرول پکار دي د خوند کې نه صحیح خوند کې پکار ده صحیح خوند به کېږي چې زموږ تراویح مضبوطی شي زموږ شپې خوب مزیدار شي زموږ د ورځې خوب مزیدار شي زموږ صحت مزیدار شي هغې دپاره دا پکاري چې روژه ماتي په ټیم کې کجورو استعمال شو د دود استعمال شو د لسی استعمال شو ساده اوبو استعمال شي او ډېر زیات یخې نه او بیا سړی مونځ وکړي نو معده له غونته کې هغه خوراک سره عادت شي روژه ماتي نه پس راشي سړی مونځ نه پس راشي بیا چې څونه خوراک معتدل کولی شي چې غوړي ورکې کمي ساده خوراکي سبزي استعمالي غوښه استعمالي خو کمي داسې طریقې سره خوراک وکړي چې تراو دپاره سهولت ورته جوړ شي او تنده هم ماته شي لوږه هم ماته شي دویم شی چې کوم د خوب عام طور باندې زموږ په معاشره کې په کراچۍ کې خلک داسې کوي چې ټوله شپه ویښي او چایان ورته یو خوا بل خوا خلک چې تراویح وکړي نو خلک دا وایي چې په خدای باندې مې غټ احسان وکړو دا مخکې شپه خو زموږ خپله ګپ دپاره ده چې کوم خلک کراچۍ کې وخت تېر کړي هغه به اندازه وي د کلو څه ماحول دی ماته اندازه نشته خو عمر چې کله نه موبایلونه راغلي دي نو خلکو ګپ شروع کېږي بیرته تراویح نه پس ته د سکرین استعمال شروع کېږي تراویح نه او مخکې ما تاسو ته په دې باندې ریسرچ ویلی دی یا نه چې ماهرین دا خبره کوي سایمن سینک غټ ریسرچر دی د امریکې هغه وایي چې دا سکرین چې کله سړی ګوري که نه نو د دې کتو د وجې نه که هغې نه پس که یو سړی اوده کېږي هم نو یو نیمه ګنټه د ستا د خوب سایکل ماتوي څه ماتوي دا خوب چې کوم کیمیکل کوي که نه تاسو کې څونه خلک دي چې موبایل چارج کړی دی لاس اوچت کړي موبایلونه چارج ته لګولي ټولو لګولی دی کله داسې شوي چې یو موبایل تاسو چارج ولګوئ او چارجر چې لګېدلی خو بیا هم موبایل نه کي چارج داسې شوي چا سره او کله یو مزیدار چارج میلاو شي چې سړی فاسټ چارجر ولګوي نو څه شي دغه شانتې ماهرین دا خبره کوي چې د خوب 10 بجې نه والې تر 2 بجې پورې چې کوم روټین دی دا ټول فاسټ چارجر هغه دی توانایي بحال کول دپاره دې وجې نه خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د ماښام ماخوستن نه پس د خبرو نه خلک څه کوو نن زموږ د زندګۍ طرز بدل شو موږ چې د تراویح چې وکړو نو سکرین استعمال شروع کړو هغې د وجې نه اوده کېدل اگر چې 11 بجې وکړو اوس موږ اکثر موده شو 12:30 بجې او که 11 بجې پورې سکرین وګورو نو اوس موږ سره موده کېږو 1 بجه نو چې د فاسټ چارجنګ چې کوم وخت هغه هم په څه شي کې ځای شو په سکرین کې دې وجې نه اکثر موږ سهار لمونځ پسې اوږده 3 ګنټې سره وکړو خو جسمونه بیا هم ستړي ستومان تاسو ملګري به ته وګورئ که نه مزیدار غونته کې ستړي ستومان ناست دی وجې که نه هغې وجې جسم کې توانایي خوب مو کړی ښه ډېر هغه خوب داسې لکه بوس په شان دی ځکه بې وخت دی دې وجې نه دې باندې یو کتاب دی سلیپ سمارټر په نوم باندې چاته انګریزي پړاول ورځي دغه یو تیوري ده په یوټیوب باندې موجود دی هغې تیوري دا ده چې 21 مراحل داسې دي چې خوب د مقدار نه زیات د خوب معیار پکار دی خوب د مقدار نه زیات د خوب معیار بهتر پکار دی دا د خوراک نه زیات جسم ته ضروري نو خاص طور باندې زموږ علما طلبا هم د دې نیت وکړي چې کم از کم د روژې کې به تراویح نه پس موبایل استعمال روژې نه پس نه خو خاص طور باندې حرام وګوري په ځان باندې جرمانه دې ولګي
نه داسې معلومات پکار چې هغه زموږ چې د یو لارې نه شروع بلې لارې ته ورسو، نه وي پکار داسې جهتونه. درېیمه خبره چې کوم ده، موږ زیات دا تصور دی چې روژې کې سړی خوب ونه کړي نو باقاعده څه ده ورځ به څنګه تېرېږي. نو یاد وساتئ دا د خوب میاشتو نه ده، او د خوب بهترین وخت چې کوم دی هغه ماسپښین مونځ نه پس چې کومه قیلوله ده هغه وخت کې سړی وکړي. دا چې د شپې توانایي دپاره ډېره مفید دی. نو سهار نه سړی خپل کار شروع کړي او ماسپښین نه ورته ارام وکړي، نو ستاسو تراویح هم بهتري او جسم هم صحیح تازه وي. دویم شی چې کوم دی ذهن دی، هغه ته انټلیکچوال ویل کېږي، د ذهني لیول. د ذهن دپاره څه پکار دي؟ نو ذهن دپاره دا اصول یاد وساتئ چې ذهن ترقی دپاره قرآن مجید مطالعه، چونکه قرآن اور روزه شهر رمضان انزل فيه قرآن، دا قرآن میاشت ده او دا ذهنی سطح اوچتول لپاره قرآن مجید بینی نه بهترین بله مشغله نشي کېدی. نو چې کوم حافظان قرآن مجید اوري کوشش وکړي چې د هغې ترجمه لفظي ترجمه د یو نظر وګوري، کم از کم کومه سپاره اورېدل کېږي هغې لفظي ترجمه خو کم از کم یو نظر سړی وګوري. او دا هله کېږي چې موږ دپاره خو یاد یې که نه چې دا موږ 2 میاشتې مخکې تیاري کړي که نه، نو موږ ذهنونو کې چې دا خبره کله اوس نه کېږي نو بل کال چې راځي موږ به دې ته پیل نه تیاري کړي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سیرت د ذهني سطح بلندۍ دپاره بهترین شی دی. د علماو مقصودی کتابونو مطالعه دا د ذهني سطح بلندۍ دپاره بهترین شی دی. نو ذهني سطح باندې موږ ته پکار دی چې د قرآن مجید لفظي ترجمه زده کړه وکړو، او چې کوم خلک تراویح پړاوي نو خصوصا هغه د لفظي ترجمې ادراک وکړي، ځکه زموږ حافظانو ته دا پته نه لګي چې کوم ځای کې آیت ختمیږي، کوم ځای کې مضمون ختمیږي، کوم ځای کې مضمون ماتیږي، کوم ځای کې اتصال پکار دی، کوم ځای کې انفصال پکار دی. دې نه موږ نه واقع هغې د وجې نه قرآن مجید هغه لذت نه معلومېږي، ځکه ته خپله نه پوهېږي نو بل به څه پوه شي. درېیم شی چې کوم دی هغه د روحانیت. قرآن مجید ذهني ترقۍ دپاره دی، بیا موږ ته خدای پاک ایمان راکړی دی، نو روحانیت ترقۍ دپاره څه پکار دی؟ دې دپاره به د منځونو اهتمام ټول نه غټ شي، فرض منځونه تکبیر اولا سره. عوامو کې به دا خبره عام چلو چې دی جمعو کې دا خبره چلو شي چې دې روژې کې یو کس هم د خپل مونځ د تکبیر اولا نه بغیر ونه کړي. دویم شی چې کوم دی هغه پکار دی د قرآن مجید تلاوت. قرآن مجید تلاوت علامه جزري رحمت الله علیه وی چې سړی د سورت ختمولو لپاره تلاوت نه کوي. عبدالله بن مسعود په دې باندې کلام شوی، حضرت علی کلام الله وجهه په دې باندې موجود دی. ورتل القرآن ترتیل مطلب دا دی چې قرآن مجید سړی په داسې انداز کې وي چې سړی پرې پوه شي. موږ پاره ختمو چې کوم خلک تلاوت هم کوي هغه وایي چې مړه بس یو سپارې ټارګټ مې کړی چې بس دا پوه شي. نو دې ته سوچ نه کوو چې بای الفاظ ادایګي ټیک ده، غلطه ده، صحیح ده، صحیح نه ده. او چې کوم خلکو ته قرآن مجید زده کړه نه شوي نو خپل جوماتونو کې داسې مکاتب سیسټم دې جوړ کړي چې د غټ عمر خلک هم د خپل قرآن مجید الفاظ زده شروع کړي. الله رسول الله صلی په دې باندې ډېر کار کړی په کراچۍ کې. غټ عمر کسان به جمع کړل او هغو ته به چې ناظرۍ شروع کړه، قاعده به یې شروع کړه، دغه الفاظ درستګي به وکړو. تاسو هم په خپل جوماتونو کې دا خلک زموږ خوا ته راشي، دا زموږ ذمه داري ده. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، دا زموږ رعایت دی. موږ ته پکار چې دو اصلاح دې روژې کې نیت وکړو چې کم از کم د مونځ سبق خو ټیک کړو، کم از کم دوی باندې قاعده خو ټیک کړو، د دوی جنازې اوس ټیک کړو، د دوی د الفاظو ادایګي سره سره ټیک کړو، یو لږ صورتونه ورته ټیک کړو. خاص طور باندې زموږ پښتنو کې د لهجې او د الفاظو شناخت کې ډېره کمزورتیا ده، دینداري ډېره زیاته ده، خو دې طرف ته خلکو توجه نه. او زموږ ائمه مساجد هم په دې باندې توجه نه کوو. نو نتیجه دا راوځي بس خلک دلچسپي نه لري، نو خلک چې نه کینی نو باید موږ خپل محنت وکړو. افراز اور شی اس کی وہ جانے اسے پاس وفاقہ کے نتا فراز تم اپنی طرف سے نبھائے جاتے، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا،
तुम अपने हिस्से का कोई दिया जलाए जाता दस्तखबर हिस्से को यो मोमबत्ती बना था यो दुआ बना था अगे ना बस कभी भी बड़ी कने बड़ी अगर सा जिम्मेदारी न देव जना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार कुरान मजीद की सलाह दी फलाल कबाखु नफ्सक अला इल्लम बिहादल हदीसी हमारे साथ में तसरी के प्यार जमा हबीबा स्ताकार पैगाम रसाइला तखपर जान पदिबा ने मोज न चिता खलक ईमान वल न तो बस पल दावत चा जरूर अस्ताफ कारदार चिमुंग खपल पैगाम रसूल बे अगर पैगाम खलक अखली कना अखली द पैगंबर अलैहि सलाम ने ज्यादा दर्द पहुंचा नहीं तक द पैगंबर अलैहि सलाम ने ज्यादा फसाहत पहुंचा नहीं तक द पैगंबर अलैहि सलाम ने ज्यादा दुआगाने गुफ्ता पहुंचा नहीं तक ना वो पंत्र ईमान रा लड़ो तपल कोर कसे होकर दीवाने में खपकेगे खलक कीनी खलक न कीनी मजमा गटदा मजमा वड़दा खलक चदे दिलचस्पी ना खली दिलचस्पी को पैदा करो ना दा जमा हस्ता जिम्मेदारी दिलचस्पी पैदा करो एक दस्त चदे द गलिन दा गला वाकिफ नहीं कि गलिन खूब दे से जायके दे से गई जिसु को लगा सकली नहीं नो माता चदी बारे कलका शुरू को इंशाल्लाह लपा को पढ़ लारी बुलावी जिक्र द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्तून दुआगानी दी सहर मा खामका सिशदी मस्तून दुआगानी पदीर जके कोशिश उसाते ची रोजाना ये मुझ मुंतखब के चे अंग मुझ के वदा मस्तून दुआगान मुजाकिर की रोजमाती दुआशवा बैतुल खला दुआशवा द कपड़ो दुआशवा द रोटे दुआशवा बैतुल खला न द वतो दुआशवा द जुमा तरातो दुआशवा शिशी की दमख कतो दुआशवा चिकम दुआगाएं द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरवी दी और रोजमर्रा को इस्तेमाल की दी बदरी से दुआ को और खल्क तो चुम सर हुआ है पदे में सोना टाइम लगी बा 2 मिनट 3 मिनट 1 मिनट नो दक शांति चिमुंग दा खल्क को दो लगट मजमू 2 सफा 3 सफा 5 सफा 10 सफा जम सर मौजूद हुई और यो कस दगा दुआ इस दकड़ो का जमुद पाए काफी नहीं और दुरूद शरीफ अस्तगफार और द्रेमा कलिमा दा लाजिम और गुरु चेहरा दे पर वक्त बासु सारबुस पसे और तरावुन पस्ता या मखामुस पमेंस के बाद दे मुजाकरा को दा मखा को उतलो के रातलो के तगरा तक बदे एहतमाम को मुंगो उलमा पढ़न लगाओ चूंकि मुंगो दे फन कसानी ऊपर के कसान ना सुबार कसान निश्ता मुंगो पढ़न दे एहतमाम ने कुछ वक्त मुतायन कई च बदे वक्त बदा जिक्र को बदे वक्त बदा तिलावत को बदे वक्त मुतायन नशी अरकार ने की masbakin do ya jazama mo sakal bana ko kuma do dele zu ga na pati no age da part time takhsis hote शीशे के और दुआगान तखसीस होके चित्त का दुआगान में वाल और परिते बगौर दरेंदा पकार दा सदके एहतमाम जिसम में तो बल मुसलमान का अपने मजमे का दे तरगीब बोलते कि सदका होके दक शांति मां हस्ता था हम लाजमा सदका होके साहबो अर्ज को या रसूलुल्लाह मो खुदा ताकत ने चार चार माने सीधे रो जमाते कराओ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाई वलो बिशक्की तमरतिन यो दानेदार या दानेदार खजूर और या से उबा दबुरो दबुरो दलसे बदा चाहता वाले और दोनों ताकत में लरू से खजूर चाहता वाले दब का तरबियत पकार दे चमुंगा हम दाने तुनो कुछ सदके एहतमाम बा को सलवन दा पकार दे छि दलायानी द फजुलियात ने इज्तिनाब सिश ने इज्तिनाब लायानी फजुलियात और द गुनाहों में इज्तिनाब पदी बाने जमा के तबा खबर को मा दक देते की बाने मुस्तकिल यो मौजूद है महत को और भी आखिरी खबरदार छि पदी हो जे के ने तो कुछ द यो सुन्नत एहतमाम बको रोजाना मिसाल के तौर पर खल्क दा खबरों को जो गोला मिसवाक पे पैगंबर ऐसा तो सुन्नत है और दूसरा चीज खुदा पाक राजी की खाफुन सफा की सबा जान मिसवाकुन वाले दक सुन्नत अपनाओ की बस कजूरी बाने रोजा मातुन दा सुन्नत थी दा कजूर वाले कुरुन के रोजा माता पदे हो उबो बदे
ساګانو کې سکل پکار دی او پس الحمد پکار دی سنت عمل لیدل سی وکړي کله سوال په پکار دی دا سنت عمل لیدل سی کول پکار دی نو اگر سنتونه چې روز مرّه هم په ژوندۍ کې کیږي نو یو موز انتخاب کو چې دی موز پس زموږ خلکو ته یو سنت خو بس صرف یو سنت او دې لپاره علیکم بسنتي ورغه رساله هغه کتاب ملاوي اخوات نه دای کې د شمائل کبرا هم ده هغه کې هم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی سنت حبیب یو کتاب ده په دغه کتابونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنتونه ذکر شوی دي ما او تا ته پکار چې هغه خپل بچو کې هم منتقل کو او خپل عوامو کې هم هغه منتقل اوس راځو په دې خبره باندې چې موږ دا خبرو کې چې د لایانی نه بچ کېدو څه ترتیب پکار دی ګناهونه څنګه بچو دا ډېر اهم خبره ده الله چې زه پوه کوم تاسو او زه خپل هم په دې باندې عمل وکړم لایانی څه ته ویل کېږي حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ویل کېږي والذین هم عن اللغو معرضون په تحت باندې دا خبره لیکلې ده چې لایانی هر هغه کار ته ویل کېږي چې هغه کې د نه دنیا فایده نه د دین فایده لایانی هغه کارونه ته ویل کېږي چې هغه کې نه د دنیا فایده او نه د آخرت فایده هغه کار څه ویل کېږي لایانی نو دا غلط عادتونو د وجې دا کار کېږي څه شي ویل کېږي غلط عادتونو د وجې نه دې لپاره یو کتاب راغلی دی هغې ته ویل کېږي اټونومیک هیبټس یو انګریز لیکلی دی چې ایټمي عادتونه څنګه کېدی شي نو هغه په خپل کتاب کې دې خبر باندې غټ تحقیق کړی چې یو عادت دپاره بل عادت تشکیل کړي یو عادت بدلېدو دپاره بل عادت یو ځای خالي که نه نو خامخا هغه کې څوک کښېني هغه پښتو کې متل دی چې بوټي کې چې دی مېوې نو خلک خو به کاڼي ولي که نه نو چې یو عادت نه وي بل عادت په فارغ ځای کښېني نو هغه در باندې تحقیق کوي چې یو عادت بدلون نه مخکې به بل عادت جوړوي نو ته عادت به ختمېږي نه نو بیا باندې بل څوک هغه ځای ډکوي هغې دپاره دا پکار ده چې څه حکمت عملیانې دي دا به تاسو سره موجود وي پهله هغه دا ده چې سړی غصه شوه غیبت شو حسد شو تنباکو نوشي شوه خوراک کثرت شو زیات خوب شو ناوخته پاڅېدل شو یا بلا ضرورت سکرین استعمال شو یا څه هم کېدی شي د ټولو عادتونو کې به عادت بدلیږي څنګه پهله موږ به د هر یو قصد انفرادي نن سبا کلم تاسو ټیم ملاو شو نو د خپل عادتونو یو لیست جوړ کړي څه یې جوړ کړي چېرې ما ته غوسه ډېره راځي موږ چې محفل کې کینو یاره غیبت شروع کوم زه چې دی موبایل استعمال غلط استعمالوم یار ملا سړی یم داسې نه ده پکار زه چې دی خوراک کې ډېر زیات اسراف کوم زه خوب ډېر زیات کوم نو هر انسان ته خپل ځان پته وي که نه دا چا ته خولو ضرورت نشته ځان به یې لست جوړ څه به جوړ کړو پهله کار به دا وکړو اور هغه خبر به تسلیم کړو چې او ما کې دا عادتونه شته صحیح دي پهله کار به دا وکړو دویم نمبر باندې نه د خپل غلطو عادتونو باره کې به د خپل کور والا نه د خپل ملګرو نه تپوس ته ښځې ته ووایه چې ما کوم عادت بد دی پوره لیست به جوړ شي که لیست نه جوړېږي که نه بس یو 15 منټو کې آسان ملګری دی که نه ډېر ښه ملګری دی دې وجې نه په حدیث کې مؤمن ته د مؤمن آینه ویلی کېږي المؤمنو آینې کې موږ څه کوو داسې ګورو که نه چې کوم شی سیده دی کوم غلط دی نو دقه شانته یو ملګری داسې پکار دی چې هغه تا ته وایي چې یاره دا ستا دا عادت صحیح نه دی یاره ته چې دا کار کوې دا ټیک نه دی خپلو زندګۍ کې داسې ملګرو انتخاب وکړئ چې هغه زموږ د غلطیانو او د غلط عادتونو نشاندهي وکړي یو داسې مخلصه ملګري ولټوئ چې هغه زموږ د اصلاح ذریعه وګرځېږي درېیم په خپل ځان باندې اعتماد وکړئ چې زه دا غلط عادت چې پرېښودل غواړم نه پرېښودی شم اوس خو موږ مخکې به اورېدو دا انسان چې دی غرونه هم سوری کړي اوس دا موږ غرونه کو څونه ټېنلې جوړې شوي
نو الله پاک د انسان ته دونه طاقت ورکړی دی چې دا خو غرونه سورې کولی شي بیا عادتونه ولې شي بدلولی. څلورم په دې باندې کار وکړو چې دا خبره په ذهن کې کینو چې ګوره انسان د غلطۍ پتله ده، د قتلې ګوتله ده، دا چې دی غلطي کولی شي. اور الله پاک هغه خلک زیات خوښوي چې غلطي وشي او بیا الله پاک ته رجوع وکړي. التائب من الذنب. پنځم چې دی د هغه عادتونو ختمولو دپاره به حکمت عملي اپناو کړو، منصوبه بندي به وکړو. څه به وکړو؟ منصوبه بندي. ټیک شو جي؟ اوس تاسو ټول مرګي په خپل ځای باندې ودرېږئ لغونته. بېادبي دې معافي، صحیح تاسو مقصد بېادبي نه وه. عادت ختمولو لپاره حکمت عملي څنګه به کېږي؟ نو هغې دپاره پهله کار دا دی او دقه به موږ عوامو باندې هم دا کوو. صحیح ده؟ کم خلک د نشو عادت وي، کم خلک د غلط عادت وي. پهله کار دا پکار چې هغه ماحول به بدل کړو. څه به وکړو؟ ماحول بدلېدو سره ډېر عادتونه موږ کې ځکه راځي چې موږ د هغه ماحول حصه یو. دا چې خلک چرس شروع کوي، نشه شروع کوي، دا ګیمینګ چې کوي، هغې وجه صحیح بس ماحول ملاو شو. چې موږ خپل بچو ته خپل ځان ته چې کوم ماحول ورکوو نو هغه ماحول اثر به مراتب کېږي. روحانیت ماحول ورکوو نو روحانیت راځي. د سوچ بیدارۍ ماحول وشو نو سوچ کې بیداري راځي. د دنیاوي ماحول کې کېږي نن چاته ته یا دلته پلاټ خرڅېدو په 1 لک روپۍ او ما 15 لکه باندې خرڅ کړو، درېیم ورځ مې دا شی واخیستو 15 لک باندې، ته به یار چا نه قرض راوړم زه هم دغه کار وکړم. کېږي که نه کېږي؟ چې کوم ماحول کې هم سړی کېږي د هغه ماحول اثرات سړي باندې کېږي. ماحول عربی کې ما حوله، فلما ذهب ما حوله، هغه شی چې کوم د هغې نه تاو نو چې کوم شي نه سړی نه تاوي نو هغه اثر به کېږي. ما حول هغه شی چې سړي نه تاوي نو چې کوم که تا نه دقه شانتې غلط عادتونه تاوي نو هغه ماحول کې تا دپاره به هغه کار اسان وي. نو پهله عادت بدلولو لپاره اصول دا دی چې کوم عادت کې سړی مبتلا وي د هغه عادت ختمولو لپاره هغه ماحول نه به ځان وباسي. پهله مرحله. دویم د ماحول او غلط عادت ختمولو لپاره ضرورت وي د طاقت، روحاني طاقت. څه شي؟ چې کله روحاني طاقت کمزور شي نو غلط عادتونه شیطاني طاقتونه طاقتور شي. نو دویمه طریقه دا پکار ده چې روحاني اعمال په زندګۍ کې راوستل شروع کړو. ما تاسو یو عادت هله ختمېږي چې بل عادت، مثال په توګه باندې چې سکرین استعمال ختم شو نو ضرب ویده شو، چې ضرب ویده شو نو تهجد ته وپاسو، دا یو سایکل تاویږي. دا څه شي تاویږي؟ دا سایکل تاویږي، داسې یو پوره کاری تاویږي. ته په ټیم ویده شوې نو زر به سره راپاسېدل اسانه شي. تاسو تجربه وکړئ چې ته سړی ماخوستن وکړي فوراً ویده شي نو سهار داسې زر غوندې راپاسي، ګړی ته وګوري هلکه دا خو اذان هم نه دی شوی. نو دویمه طریقه دا ده چې ماحول بدلون نه پس په روحاني طاقت نه موږ ځان لا ذریعه ګرځو، په ذکر سره، په تلاوت سره، په صدقې سره، د ښو خلکو صحبت سره. دا چې کله دا څیزونه کېږي نو موږ کې به د ګناه متبادل دفاعي قوت پیدا کېږي. تاسو به د کرونې په روزونو کې خیال کړئ وایي چې کوم خلکو چې قوت مدافعت کمزوري نو په هغې باندې دا وایرس نو ځکه بوډاګان به وایي زر مړېږي. داسې وکړه. نو دغه شانتي چې کله د ګناهونو طاقت د روحاني طاقت مقابله کې زیات شي نو دا مغلوب شي، او چې کله روحاني طاقت غالب شي نو شیطاني طاقتونه څه شي؟ کم شي. نو دې لپاره به دویمه طریقه دا اختیار کړو چې تلاوت شو، ذکر شو، حدیث شو، صدقې اهتمام شو. ان الحسنات یذهبن السیئات، ان الحسنات. حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه لیکي چې دا ګناهونو مثال د خیرې په شانتې دی او د نیکۍ مثال د صابون په شانتې دی. نو چې خیره زیات وي نو صابون زیات وهل غواړي. کپړې چې خیره لري که نه نو کله وایي بس دا اوبو کې ووهه صفا به شي، او کله چې خیره زیاته وي نو موږ ورپسې برش راوړو. تاسو به خیال کړي مخکې به موږ مور به واخلي به لږ ته راغسته ورپسې دوبکې به ورته موږ یې لرګي هغه دوره غوندې به هغې باندې داسې وهلو صوباړه غوندې به. نو چې څومره زیات وي نو کله کله الله پاک به موږ داسې ووهي
ازمایښتونه راوړي کنه یو څو سپوري راکړي لکه انسانان چې نو دویمه طریقه دا ده چې روحاني طاقت ته استفاده حاصل کړو. دریمه طریقه چې کله هم تاسو لغونته خپل عادت کې تبدیلی وکړه نو ځان ته به شاباسي ورکوي. موږ نه مړه دا دوه ورځې مې چې ځان موبایل پرې خو دا څنګه بیا دوه ورځې پس بیا استعمالومه نه بھائی دا دوه ورځې غټ شی ځان ته شاباسي ورکړه لکه ډېر غټ کار دی. دوه ورځې ګناه نه بچو دا غټه خبره نه ده. دوه ورځې چې د سیګریټ نوشي نه پرېږدو دا غټه خبره نه ده. دوه ورځې چې د نسوار استعمال نه دا غټه خبره نه ده. دوه ورځې غیبتونه دا غټه خبره نه ده. ځان ته شاباسي ورکول پکار دي. څه ورکول پکار دي؟ نه کولای شو ان شاء الله دوه ورځې وشو درې ورځې بیا کوم څلورمه ورو هغه عادت ختمېدل شروع شي. څلورمه طریقه دا ده چې د خپل غلط عادت ختمولو دپاره به د خپل ملګرو نه او د خپل کور والو نه مدد واخلئ. چې ګوره زه ماخوستن اوس پسې موبایل روانم نو ما نه موبایل واله هلکه دا څه ګپ لګې کېنه تا خو زه موبایل به نه ګورم. ډیټا یې ختمه کړئ پیکج مه کوئ د نیټ هغه چې پیکج نه وي نو به سکرین باندې به څه کوئ. خبر ما پوه شوې بھائی چې کتاب موبایل نه ګورو نو څه به خوب نه راځي نو کتاب شروع کړه خپله به خوب درشي. اوس زموږ کراچۍ کې اجتماع وه یو ملګري کو چېرې زه کله نه اجتماع ته راغلی یم نو ما ته خوب نه راځي. ما ورته ته توجه سره بیان ته ورشه میراث والا څه وکړه و یاره ډېر مزدار خوب وشو. نو یو عادت ختمولو لپاره به موږ به خپل د ملګرو نه د خپل کور والو نه د هغو مدد غواړو. کله کله سړی یو وزن نشي اوچتولی تاسو به خلک کوي موږ څوک یا ته سامان ما سره اوچت کړي نه خو صحیح موټرسایکل باندې بل کس راوځي او کله ګناهونه دونه غټ شوي عادتونه دونه پخا شوي دونه پخته شوي چې په یوازې هغه موږ نه ختمېږي. هغې دپاره موږ د یو شیخ صحبت اختیارو د خدای والا چې کوم خلک دي هغو صحبت په اختیارو چې هغو موږ لاس ته ونیسو هغې ګناهونه ما اوچت کړي. د روحاني طاقت لپاره یو بهترین شی اعتکاف دی. د عادتونو بدلولو لپاره چې 10 ورځې سړی جومات کې کینی 6 ورځې جومات کې کینی پوره میاشت په روژې کې کینی نو جومات ماحول بیا د جومات خپل روژې ماحول بیا د قرآن مجید تلاوت ماحول دا داسې ماحول وي تاسو به اکثر خیال کړی چې خلک به چرسیاني بنګیاني به روژې ته لاړ شي چیلې ته لاړ شي الله پاک زندګۍ بدلې کړي ولې ماحول اثر نو روحاني طاقت لپاره به موږ څه شي اهتمام وکړو. اخیری چې کوم مجربه نسخه ده چې کله هم سړی د یو ګناه ارتکاب کوي یو غلط عادت ارتکاب کوي مرګ به مخامخ کړي. څه شي مخامخ کړي؟ دې وجې د صوفیا چې کوم دی هغه د خپلو مریدینو چې دی مراقبة الموت ورته ویل کېږي د موت مراقبه کوي چې تصور وکړه چې ته مړ یې. تصور وکړه چې نن تا به کفن کې خښئ خلکو درته غسل درکو سپینو کپړو کې تا زنې تړلې ده او ته چې دی دا خاورې به در باندې اړوي بلکې مخکې به خلکو خپل ځان دپاره قبرونه کنل او هغې کې به یې مشکور چې یاره دا ما باندې خاورې راوړي نو څه تصور به وي. حارث عبدالرحیم صاحب دا برکاتون قبر ځان له کنستلی ځان له پکې تلاوت هم کوي ځان ته چې کوم خلکو سره آخرت فکر وي نو هغه مراقبه د موت مرګ هم کوي چې مرګ هم شته که دې وجې نه وایي چې د مرګ تذکره چې کوم ده که دا لذات ختمولو لپاره بهترین شی دی. کله هم سړی په مستۍ کې راشي که نه او دا تصور وکړي چې اخر مرګ دی بیا سړی وایي چې او ځکه خو رحمان بابا وایي کله چې رحمان وینا به هر ورځ په یاد شي چې یو دیوار ته مخ بل ته دی مرګ مراقبه ډېره ضروري ده. دا د لذاتو ختمولو بهترین نسخه ده. څه شي ده؟ بهترین نسخه. بل عادت غلط عادت ختمولو لپاره د صحیح خلکو صحبت ډېر پکار دی. څه شي پکار دی؟ چې که تا په اطرافو کې په ملګرو کې ښه خلک وي نو تا ته به د نیکۍ ماحول د وجې نه نیکۍ اسانه شي او که چېرته تا ته د یو عادت دپاره غلط خلکو صحبت میسر شو کېدای شي ته غلط نه خو ته وایې زه مړه یار ملګرو محفل دی څه شی دی محفل دی زه یار یو کشف ولګوم زه هم ولګوم اکثر خلک وایي که زه یو چونډی ما ته هم راکړه یار وایې کوم زه خلک وایي که
نو دک غلط ماحول د وجنا خلق غلط آکی آخشی. یاد ساته چې روجی په میاش کې توجه کې روجی په میاش کې روحانی اعمال خلق کثرت کوي خو نه بچ کیږي د هغه د ګناہوں نه دی وجن د روجی ټول برکات ځای شي. مثال په تور باندې دا کولر په تاسو کاری کی تاسو دا کولر موږ وګوره ډک خو چا ماشومه دا ټوټه خراب کړې کلا خپل خو دې دا نو یو طرف ته وبا چې بل طرف ته وزي یو طرف ته وبا چې بل طرف ته نو روجی په میاش کې موږ ټول روجو ساتو چې څنګه مخاموزو شي ډایرکټ په سیګریټ وو روجی میاش روجو ساتو چې څنګه مخصن تراوی کو سکرین راوړو ځان لار نو مکه به خلکو ذکر کول دا ګوته بیاړولې اوس دا ذکر شروع دي یا بھائی دا سپاری پاڼه اواز وی چې زما مور ماته وی چې بچی تاسو مخ ډیر رڼا ده او ته پته نه چې موبایل مې ځان لاندې کې خو دې بستر کې او یا به اواز ده ماته بچی زه تاجو تر پاسه دم ته مخ نه سره راخته ما ځکه چې زه 3 بجې پورې وخت ما ځاله فلم کوي نو موږ یو طرف نه د اعمال صالحو اهتمام وکړو خو روجي هغه برکات ځکه نه حاصلېږي د ژوندۍ تبدیلي ذریعہ ځکه نه جوړېږي چې موږ بل طرف ته د ګناهونو نه اجتناب نه کوو. تاسو ټول علما ناسې صوفیا وایي چې تخلي نه زیات تخلي باندې کار پکار دی. تخلي څه ته ویل کېږي؟ آراسته کول د اعمال صالحو نه او تخلي څه ته ویل کېږي؟ د ګناهونو نه اجتناب. فقهاء دا ضابطه لیکي چې جلب منفعت نه دفع مضرت سره مخکې ده ولې لیکل کوي نو ګناهونو نه بچ کېدو خلک سوي شرکایت دا مسله لیکلې ده چې که یو کس دا غواړي چې د الله ولی شمه نو ګناهونه دې پرېږدي بس دا نه دی چې غټ غټ منځونه دې کوي ډېر تلاوتونه دې کوي بس آسان ضابطه سره ترک معاصي د ګناهونو ترک د ګناهونو په خودل وګدو د عبادتونو دې او سره نه کوي او سره ځان بچ کسی شي دا ګناهونه نو دی روزه کې په دې جهت باندې کار کم او په دې جهت باندې کار زیات پکار دی. موږ ټول زور په دې لګو چې جمعات کې وخت زیات تیر کو ټول وخت په دې لګو چې تلاوت زیات کو ټول وخت په دې لګو چې زکات عمر کو صدقه هم کو خو ګناهونه ځان دی روزه کې به معاملہ الټو کو خیر دی عبادتونه لمته کم شي خو د ګناهونو ارتکاب به نه کو او بالفرض کچیر موږ یو غلطي ومشي عادتونه دي کنه ډېر مضبوط وي کیږي انسان دی تو په ځان باندې به جرمانه ولګي سمو لګي کما دی روزي کې یو سکرین کو تو یا فیسبوک مو کولاو کو یا یوټیوب مو کولاو کو نو زما ضرور پیسې کو بیا دې وګوري چې دا کولاوي کنه کولاوي تاسو په خیال کې دا ټریفیک چې کله پولیس والا موجود وي خلک څه کوي ویره نه چالان را اوس موږ موټر باندې راځو موږ ګاډي سپیډ رکاو شو ما ته ولې ویره دلته کې مو والا ولاړی سی ولاړی نو ما کې مو والا څه کوي جرمانه کوي کنه څه کوي جرمانه کوي نو چې کله انسان نه یو غلطي کوي او سوي ته پته چې زدا عادت زما پوښته په ځان باندې سو لګي جرمانه هغه روزه هم کې دی شي روزه نه پس پس درې روزه ساتم زما صدقه ور کومه څنګه ځان ته شباسه ورکول پکار دي دک شانتي ځان ته سزا هم خپل متعین دا چې دی بنیادی شی دی او اخیری شی چې کوم د عادت بدلولو لپاره دی ګناهونو بچ کېدو لپاره دی هغه دعا ده صدا په حدیثو کې څه چې دعا سره سلاح المؤمن موږ اصله کله راو باسو جی چې کله دشمن مخامخي یو سړی په بڑے باندې تماچه والی او وخت کو دسه نه ویلي کله سي نه ویلي خو چې کله مخامخ راشي نو سړی دز کوي کنه او قران مجید ان الشیطان لکم او شیطان چې د هغه او د شیطان کومبا تاسو هغه وینه نشي کته چې کوم ځای تاسو انهم يرون ما لا څنګه الفاظ کو انه يراكم حيث لا ترونهم نو هغه تاسو اړه وخت ګوري د زرمانه کولې شي تاسو به کله دا کوئ نو هغه د لپاره بهترین هتیار دعا ده
چې موږ څنګه د خپل ښځو دپاره دعاګانې غواړو، د خپل بچو رشتو دپاره دعاګانې غواړو، مادي ترقۍ دپاره دعاګانې غواړو، یو کار پساو شي هغې دپاره دعاګانې غواړو، نن نه پس به دا نیت وکړو چې یار دا غلط عادت ما کې دې دپاره څه دعا غواړم، دا ګناه ما کې د زه دې دپاره څنګه دعا غواړم. او علماو لیکلي چې سړی دې دپاره لا حول ولا قوة الا بالله د یو ګناه تصور کوي او دغه دعا وایي، الله پاک به هغې عادت نه خلاص کړي. یو دعا دې دپاره هم پکار ده، دې وجې نه خو قرآن مجید کې راځي ربي اوزعني ان اشکرک نعمتک التي وعلى واصلح لي واعمل صالحا ترضاه. داسې عمل توفیق راکړي چې ته راضي شي. د هغه عمل سره د ګناهونو بچ کېدل. نو الله پاک نه به دعاګانو مستقل اهتمام کو چې یاره دا عادت مانه ختم کړي، دا عادت مانه ختم کړي. الله موږ کمزور یو، دې وجې موږ دعا کې څه لا حول ولا قوة الا بالله. یا الله موږ کې خو طاقت نشته، ستا توفیق نه وي نو موږ خو نشو کولی. نو دا د روجې دې روجې کې به موږ به په تحلي باندې هم کار کوو او په تخلي باندې به هم کار کوو، یعنې ګناهونو بچ کېدو باندې به هم کار کوو. د روحاني ترقۍ بړاولو لپاره موږ به اعمال صالحه اهتمام کوو او اصل کار پسې شي کوو، د غلط عادتونو ختمولو باندې اصل کار پسې کوو، غلط عادت. دویم چې کوم دی هغه چې دی